د قضا مونځ په باره کې بعضې کسانو تپوس کړی دی چې دې باره کې یو څو مسلې بیان کړی شي چې د مونځ قضا شته که نشته او قضا کم ټیمونو کې کولی شي او سفر کې چانه مونځ تلی وي اقامت کې به یې څنګه کوي دلته دې مونځ تلی وي سفر کې قضایي کوي نو هلته به یې څنګه کوي نو دا اهم مسائل دي فرض مونځ عزتمندو دا یاد لرئ دا ضروري دي د دې ادا کول ادایم ضروری ده قضایم ضروری ده د فرض معنا د ضروری فرض قرض وی فرض مونږ د قرض په شان دی هر حال کې به ورکې که یو انسان نه فرض مونږ قضا شي پهله خو قضا کول نه دي پکار بعضو روایتو کې راځي چې کوم انسان بغیر د عذر نه مونږ قضا کوي وی د جهنم په دروازه باندې د نوم لیکلی شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې جمع ودرېږي او د مونږ ټیم شي او کم کسان مونږ نه راځي زما زړه غواړي چې یو څو ځوانان ځان سره وګورم او لرګي په د ځنګل نه راوړم او د هغوی کورونو دکانونو ته اور ورته کړم نو د فرض مونږ ډېر زیات خیال ساتل پکار دي خو بهرحال انسان د مختلف حالات په انسان باندې راځي مجبوریانی پې راځي بیماریانی پې راځي بیهوشي پې راځي او انسان باندې هیره راځي مونځ ته هیر شو نو حدیث پاک کی راضی بخاری شریف او ترمذی شریف او صحیح حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کم انسان من نسی صلاته او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها وی چې کم انسان نماز هیر شو یا اود پاتې شو نو چې کله ورته رایات شي نو د دې کفاره او تاوان دا دی چې د مونږ وکا بل طریقې نشته په توبه باندې دا نه معاف کیږي چې الله ما ډیر منځونه نه دي کړي دا راته معاف کړي چې الله ته جاړي او اوخ کېم توي کې او د تهجد ټیم کې مولاړي بیا هم درته الله فرض مونږ نه معاف کوي معافي نشته په دې کې آخرت کې د الله خوښه دنیاوي اعتبار سره تا ته دا نه معاف کیږي د دې به ته قضا کې دا مونځ به ادا کې څنګه چې تا ادا مونځ کو ته کرنګې به قضا هم کې صرف فرق بګی دا دی چې فرایض به وکړي چې څنګه دی فرایض هغه شان کول په ادا کې هم هغه شان به اوسم وکړي فرق بګی نشته او واجب مونځم د فرض په شان دی وتر واجب اب مخامخا کې نو د شپږو مونځونو قضا وکړي د وتر سره نو قضا مون عزتمند ضروری دی بعض عالمان ویلي دي نور مذهبونو والا چې کوم مونځ قصدن قضا شي وي د دې قضا نشته نه د هر مونځ قضا شته ځکه نبی اسلام چې وده پاتې شي د دې به قضا کې نو قصدن خو به خامخا کې نو قضا عزتمند د دې ضروری ده په کومو ټیمونو کې قضا مونځ نه کېږي او د چا نه ډېر مونځونه تللي دي نو د هغې د کولو اسانه طریقه څه ده د قضا د منځونو عزتمندو کولو طریقه دا ده چې د چا نه ډېر منځونه تللي وي نو هغه به یو تخمینه او اندازه ولګوي چې مثلا یو کال یا یو میاشت یا 2 ورځې یا 3 ورځې او لږې به ورپسې زیاتې وشماري نو اندازتن به چې کوم دی هغه منځونه ځان سره ذهن کې یو ځل مقرر کړي چې دومره منځونه به زه قضا کو او بیا د هغې نه به نفس په ترتیب سره به دا منځونه کوي دا ضروري ده پہله د سحر مونځ بیا د غرمې بیا مازیګر بیا ماښام بیا ماسخوتن بیا وتر د دې به خیال ساتي او چې کله نیت کوي د قضا مونځ نو داسې نیت به کوي چې نیت کوم د قضا مونځ د سحر چې څومره مونځونه مانه قضا شوي په هغې کې د اول مونځ نیت کوم بیا چې کله دویم مونځ کوي بیا نو په باقي کې هغه اولي بیا په باقیو کې د پهله مونځ نیت کوم بیا چې دریم مونځ کوي بیا به مو چې په باقي مونځونو کې د پهله مونځ نیت کوم اسانه خبره داسې هم کولی شي چې پهله ټول د سهار مونځونه وکړي ټول مونځونه بیا ټول د غرمې مونځونه وکړي بیا ټول د مازدیګر وکړي دې ترتیب سم کولی شي او دې ترتیب سم کولی شي چې 5 مونځونه کوي پهله سهار بیا غرمه مازدیګر ماښام ماسخوتن او دغه طریقې سره به پکې نیت کوي او نور عام د مونځ طریقه تاسو له درځي په هغه طریقه باندې مونځ کول پکار نو دا د قضا مونځونو که ډېر مونځونه وي عزتمندو تخمینه او اندازه به وکړي او 2 رکعاته به 2 کې 4 رکعاته به 4 کې 3 رکعاته به 3 کې همدغه طریقه
د قضا نیت به پکې کې چې قضا مونږ کو